مننه دا و د میز کوټ مشر افسر علي خان دغه نه بعد دا و د میز کوټ مشر افسر علي خان وزیر دغه نه بعد زه د میز ګرون ملګری سعید وزیر ته درخواست کوم چې هغه روشي او د خپل خیالات اظهار وکړو. سعید وزیر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ملګری تاسو ته پاته دو چې دا نن دلته د کیم پښتونر جمع شوي دي نو دا د میشو د پی ټی ایم ملګری چې کیم ویلی شاه فریدي او بیا په هغه پسې پارینو کیم په کوهاټ کې ملګري جمع شوي وي او یوه درنه یې سټارټ کړې وه بیا ریاست څه وکړل هغه خلک یې ونیوه او هغه په باره کې دا خلک جمع شوی دی. ملګري پی ټی ایم باره کې اوس مقابله لنډه د ډېرې خبرې نشي کړلی. پی ټی ایم باره کې خلک قسمه قسمه کیسې کوي او ډېر زیات مشران دلته راغلي او تاسو ته کیسې وکړي. همیش سره همیش منظور د همیش سره یونیورسټي کې پوته شوی دی دا کیسې نشته دی پکې. خلکو ډېر غلط تصور ورکوي نو دغه نه تاسو د خلکو په کیسې په دا کو تاسو نه سستای او د منظور لکه څرنګه تاسو ته د قرآن باندې ورته فتحه درکړله یو وره په بکاخیل کې بیا د بانی په ګراوند کې نو تاسو میش خو دا غاور سره کړای دی چې د اخر رسو د منظور سره میش ویلوړ وي او ان شاء الله چې دا یو د څوک پښتون دي ان شاء الله د سره ویلوړ او د اخر رسو نه خرڅېږي. بل دا کیسه چې ریاست پښتونو د واخنا په قسمه قسمه لکه مخته چې کوم تحریکین ارچک شوي دي او د دا حربې استعمالوي او پښتونو چاغه کنټرول کړي نه دي د وې سره سره غاټ غاټ قوتینه ته شکست ورکړای دی کاغه روستای کپا دانه مخته کپرنګای ورغلای دی په دانه مخته مغول ورغلای دی غونډې ته شکست ورکړای دی او ان شاء الله چې ویس د پښتونو نه خپل چاده کیما هیستوري دو کیم اده اتلون دی هغه د نویر شوی دی میشتو سه یو فیک شاعر مخته شوی دی کاغه هیستوري دو کاغه سوشل میډیا دو او پښتون په هغه شیپ کې په شکل کې خلک نه ریپرزنټ کوي نو ان شاء الله میشتو سه د خپل پښتونو چې کیم هغه پی ټی ایم کې منظور دی منظور یو کس نه دی منظور سره د پښتنې هغه کسون دی ور سره چې هغه ډېر بهادر او ډېر د تکړه تکړه خلک دی غټ غټ شاعرون غټ غټ فلسفرون غټ غټ بیوروکریټس غټ غټ مختلفې ادارې کې خلک دی هغه دی ور سره او دا کیسه نشته دی خو منظور ورته کامیابیږي چې کله میشتو سو میټای پلاویر کی چې سو پورا میشتو سے پښتنو غونډر چکړی نه وي لکه همیش ملګری ډېره زبردسته کیسه وکړله چې ویس په سٹارټ کې میش په عدم تشدد باندې سٹارټي ویلې چې پښتون نه خپل ځون ور شوی دی کنه نو چې کله غونډ پښتون په یوځي شي او بدات عدم تشدد باندې پیران شي نو ملګری د حوصله نموتوي ان شاء الله چې دا سه ټیم ورشي چې میش په زور زنه خپلې دا کیم حقوق چې کیم دی دا په زور خپلې او هغه د پورا ټیم لګي شي وخت په لګي شي دا د یوې ورځ خبره نه دو په فیسبوک باندې په سوشل میډیا باندې بیا ځنه ملګری ډېر جو جذباتي شي نو تاسو د حوصله نه چارو کول سستای خپل مشرونه لکه څنګه محسن او علي وزیری چې څنګه نیولې سیل کې پېښور کې د نومي ور چولای و حالانکه بي بي غشوي و خو بیا ملګری ور ورسېدل ارخلوس یې کړل درنګ او چې کیم ولایت شاله یا د نور ملګری میشو چې کیم نیولې دي میشو دغه رنګ جاری وي چې ان شاء الله په میش باندې د پاکستان کې لینا ډاکې شي او میش ورته ثابتوي چې میش د کیم دهشتګردي سٹارټ تو د کیمه د پښتنې وینې تو یول سٹارټ دي دا مزید میشتي مانی نه او دا په پټه غوي ای په جرګای وی ای او په هر ځای کې وی ای په جلسای وی ای او مون آباد او نور مشرون درته سید او خبره درته کی والسلام
ما په ټوپک او په دمکۍ یاروي ما په ټوپک او په دمکۍ یاروي خدا کیسه په سر د دار کومه امان وزیر سلی ونې نه یمه د حق نارې به زه بار بار کومه په دې نه بعد سیدالله نه بعد د میش خوږ مشر د میش د وکلا پینل نه تعلق لرونکی بخنیاز کامریډ ته زه خواست کوم چې هغه روشي د خپل خیالاتو اظهار وکړو بخنیاز کامریډ مو ملګری زه نن خبره ډېرې کمې کوم لږکې مې طبیعت اندرې خو یوه خبره کوم چې دا ریاست نو یو وحشي پنګ جوړ شوی ده یو وحشي ځناور ځانې جوړ شوی ده یا چې دې خوی ډېر غاټ غاټ ښکر دي او ښکر دی همیشه خپل مالک ته ورکوي خدای دا یاد وساتي میر سره هغه هرې شته دي چې د دا ښکران به کاټ کړي او میر سره چوره شته دي چې د دا مارۍ به کاټ کو چې دا کوم ملګري یې نیولي دي دا د زر نه په ځان ریلیز کو او که نه دا در نه دا امیر روز معمول ده دا جلی نه دا امیر روز معمول ده که دای په میر باندې جل ډکوي پنجاب په بېغه نمبر لغي میر به مړي خوري میر خوفزده کولی ول نه میر ډېرولی ول نه د خو په ورځ باندې ډېر کوشش وکړو چې د ده ځوان او د ده سره نېره ملګري یې بي بي یې دا یې کینسل کړو خو میر په حق باندې میر خبرې په حق باندې وې د په درویغ اف آی آر کړو د درویغزي نه اف آی آر کړو اف آی آر مې واغوسته او د په د مخ مې وروویسته میر همیشه د امن خبره کوي میر د شانت خبره کوي خو په میر چې دومره جرأت دومره حوصله دومره شکتی شته چې د ده ریاست سره د ده ظالم سره بله ټنډه وجنګوي دغه ریاست د دا کونی دا پغو غرینا دا به موت شي خو میر دا ټنډه دا به نه موتېږي بله چې په داسې اتفاق ده داسې اتحاد ده او انقلاب ملګري چېرې په وستار نه ځي همیشه مخکې ځي او میر به مخکې درېمي مخکې تاک به کوي دا جی ایچ ډي وانه سي دا پارلیمنټ وانه سي دا اسلام آباد وانه سي دا لاهور وانه سي دا دلی وانه سي ډېره مننه इसके पीछे वर्दी है इसके पीछे वर्दी है इसके पीछे वर्दी है इसके पीछे वर्दी है दहशतगर्द 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 आजादी 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 مننه ډېرې ښې نارې ووهلې که د خاورو په کورونو کې اوسېږو خو په ښکلو ښکلو زړونو کې اوسېږو مونږ تل کوو خبرې سپینې سپینې که په تورو تورو غرونو کې اوسېږو دې نه بعد د میژ خوږ ملګری او ګرون مشر حنیف پښتین ته زه خواست کوم چې هغه روشي تو سره خپل خیالات اظهار وکړو حنیف پښتین دا ظلم تور نظام قدم ولوي کده بلوي دا ظلم تور نظام کما ولوي کده بلوي بابا تر باغي و زما هم تر بغاوت ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ټول ملګری ته په پښتانه مینا د زړه نه سلام چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
ملګری د توس جرات د توس غیرت د توس ته پښتونولي نن بیا ثابته کړله چې میش د جیل د مار د هر څه شي فیصله کړي دو خو میش خپل حق د هر ظالم د هر جابر نه د هر قاتل نه شپه میړانه شپه کلکه وغوړي ملګری په دغه بار کې دا ډېر د خوښۍ ځای دی خو په بدقسمتي سره د میش توس په پښتونه په دغه خوره باندې داسې یو سایلنټ جنګ شری دی چې د خوښۍ ځایونه هم په هغه ځای کې میش توس غمینه منو کوي ملګری میش توس دلته هر وخت په دغه امید باندې شپه سبو کوي چې سبو ته امن راشي خوشحالي راشي خو په بدقسمتي سره دلته یو ریاست دی چې هغه د پنجابي ریاست دی د پښتانه نه دی د پښتانه برای نام دی خالی نوم دی کرسي یې تدار کړي دو ډنډا پنجابي به نیولي دو چې په ډنډا څه ویل شي هغه چلیږي ملګري په هغې نه تاسو خبر یئ چې کومه واقعه شوې وه په کوهاټ کې د میش یو ملګری نیولی و په هغه پي ټي ایم مرچک شول ډېر په ناجایزه نیولی و چې ورته تاسو ته پته ده چې په داره کې کویلا دو په ده باندې آرمي قبضه کړي دو بلکې آرمي په هر شي په دغه ریاست چې کومې ادارې دي په ده باندې د آرمي قبضه دو دا هر چا ته پته ده ملګري په هغه کویلا چې د کوم ولایت افریدي دی دا ورته وایي چې مازید میش د غلامي نه ماني وسایل دی میش دی څرنګه ته پنجاب ته راوړې بهرحال خو ظالم دی ریاست جابر دی طاقتور دی هغې دی ونیو چې کله ونیو یوري دا ایرخلوز که 4 ماهینې پې تېرې کړلې هغه نه بعد ایرخلوز که د میش ملګري دا ننګیال عبدالله ننګیال دا هم ورسره میلاوي هغې باوجود یې هم دی په غیر قانوني بیا جیل ته راچلی دی ویس غیر قانوني دی د دوی سره په دا باندې د پي ټي ایم ملګري چک شول چې پارین یې په کوهاټ کې درنه کړله هغه د پاکستان د آئین د سیورې لوندې کړله خو چونکې د میش پولیس ماما میش توس ته ډېر عزت لري ډېر احترام ویلی چې توس د میش نه یئ توس محنت کش یئ خو په هر حال چې توس سره کوم پاور دی دا ته نه شئ یوز کولی میش هغه ملګري عبدالله ننګیال ورسره 2 لاس کشافي او احمد عباس دا په شمول 12 کسونه ونیول او دی چې کوم اف آی آر کړی دی هغه په 40 اف سی آر کې کړی دی اول په 40 اف سی آر کې تاسو ته الریډي پته ده چې دلته کوم دی کې پی کې کې چې پټه زم شوی دا اف آر بیا په باندې 40 اف سی آر ختم شوی دی هغه په وجود هم په 40 اف سی آر کې د اف سی آر کې کاپ ده اف آی آر کاپی د می سره شته ته پاکټ ډیر واضح لیکلی دي چې 40 اف سی آر دغه په انډر کې چاکیم سیکشن دی لګاول یا د 40 اف سی آر دی نو ان شاء الله میش دغه پښتون دغه ځوانون وسر په دور شوی میش د فیصله کړی دو کا مرګ وی کا ژوند وی میش تو چې مستقبل دی دا ان شاء الله میش تو روشن کوي دا ته میش په کلاکه باندې وی لوړوي کا هر قسم درد ظلم ورسي دا ان شاء الله میش برداشت کوي په دغه خوره باندې د ډېر وخت نه یوه پالیسي شریدو خو د یوې ژبې د یوې خورې سره دی دغه ریاست شری کړي دو په دا باندې عام ولس نه پیدا خو چونکې نن خو د میش په فکر کې هغه زنانه هغه وړور کې هم پیدا پوه شوي دي چې یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو غنڈہ گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو ظلم گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے نو انشاءاللہ میش دا پولیس ماما او چې څوره نور ادارې دي هغه ادارې چې آرمي قبضه پې کړي دو میش دا انشاءالله د په قوت سره دا د پښتانه په قوت سره ورته یایي چې دا هغه پي ټي ایم او توس ته هر اداره د دغه د پوج نه انشاءالله توس ته حضودي دی راسلاوي چې کومې توس خپل قانون دا قانون په دا پي ټي ایم درکوي د پولیس پاور په ټوله پولیس پاور ټول اداره دو خو چونکې نن بېوسه دی هېڅ یې نشي کړلی که دلته د ادارې ډېر ملګري وي لوړ دي هغه ته هم پته لګي چې میش ته اډر دی پولیس یې میش نسي چې قانون وروشه یا په کیمه چې میش مجبوري دو ولې توس په غږ کې سیکشن دی د پنجابي پنجابی په تونه پاورفل دی اکثره ټیپک
پک شته هر څه شته در سره کم از کم لږ کې خیریات خپل قانون در وکړه میش دوست نشي سره خوښېدلی پارین خان طاهر داوړ د اسلام آباد نه چکړی دی اسلام آباد داس دی لکه خپل کېرې مل نه چې څوک چګاوي دای بیا اوري په ننګرهار دی اوري دا دمره چې پوسټین اول خو میش دغه ډیپټی چې بای تر چک شوی وای پارین خو چې تو ته یې چې دلته په باندې کې هغه دوه شپې پېښوي دي دا دمره ودارې میش په چروزي تو شپېته څو کاسونه دلته موجود وای خپاکې جوړه ملګري سره آیا دا تایری په تو څرنګه تیر کړه دلته څرنګه دوه شپې درمنه وکړي ډېره په شرم ډېره د افسوس نه پکاري او بل ملګري د میش چې کوم د پټي مشرون دي نن سبا د نارت نه MNA هدای محسن داوود صاحب او والی وزیر چې د صوت دی هغه سره پارینده کی مارویا وکړه دا د میش تا کی میسج ورکوي خو میش دا ورته چې دا پاکستان دغه پښتانه جوړ دی مې ورته مجبور چې په خپل رسید نه ډانګو آزادی آزادی तेरा बाप भी देगा आजादी पंजाब भी सुन ले आजादी सिंधु भी सुन ले आजादी कर्नल भी सुन ले आजादी कर्नल भी सुन ले आजादी او ملګری د نورو مشورو خبره درته کو خو ان شاء الله د هایت پاک د هایت هاچی میشتوس وی د دنیا یو قوت میشتوس مخانه ویني میشتوس د پاکستان د سیور لوند آئین د سیور لوند غشتنې دي مطالبه دي هغه د بیا شي میش د بیا هو وکسي چې میش پښتون څنګه کی ډېر مهرباني ډېر شکریا الله نه مطلب بده خوشاله مننه داوا حنیف پښتین وخت مختصر دی خو خالد یو ټکی کو چې د ادارې ول چې څومره ملګري موجود دي دا د اوروي دی ته میش داس لیدل شي چې د خلکو شفري که دی خپل شفري څه فرق خوشتا به میش دی نعره پښتون زنده‌باد نعره پښتون زنده‌باد منظور پښتون زنده‌باد منظور پښتون زنده‌باد نعره پر جوهر نعره پر جوهر نعره پر جوهر دهشتگرد 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 مجمع دهشتگرد مجمع دهشتگرد پلیس دهشتگرد پلیس دهشتگرد پلیس دهشتگرد دغه نه بعد زه د میش فوج مشر ندیم اسکر درخواست که چې هغه روشي او تو سره خپل خیالات اظهار وکړو ندیم اسکر لارا اگدا کا ترجمن ویلار جانان تزان پنی مشپور سو لارا اگدا کا ترجمن ویلار جانان تزان پنی مشپور سو دا وقت ظالم کرن شب پریکڑی دا حق نارای تر غوگور سو دا وقت ظالم کرن شب دا حق نارای تر غوږو رسوو او شاکر موږ د پښتونخوا مینان سر مو کزیږ سر ته پښتو رسوو نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو له اړخ نه جوړ کړی شوی دا احتجاجي لریون ملګري یې ډېره د همت خبره دو شاباس درته ویایي چې کله خو قوم ته وطن ته پښتونه ته دا خاوره ته څه قسم ښه تکلیف ورپېښ شي بیا په توس موندې چې کله خو د پښتون ژغورنې غورځنګ له اړخ نه غږ شوی دی بیا توسه په ننګ افغاني په دومره لوی تعداد سره په پښتونوالي باندې ګډین کړی د توسه دا جذبات ده زه سر سره ویایم ملګری دوستو پاته وي چې د یوه کل تقریبا ډېر ټیم کېږي چې د میژو افریدی ملګری ولایت شاه افریدي چې دی مخکې خو دغه غونډهګر د ادارې له اړخ نه وړی شوی و په هغه باندې بیا د درې څلور میاشتې مخکې د میژ د گورنر سره مشرونه جرګه وکړه چې په جرګه کښې
ولایت شاه افریدي یا ازود کو او چې کله دا ازود کو د ده په ازودۍ په هغه سبو رسپون دی بیا دغه تور مخ یې بیا دغه د ګوجرانوالی نارغلی د تور خال کې په هغه سبو بیا چک کو نن یې 4 میاشتې کېږي د ده خلوصولی دپوره د ده کورنۍ د ده خلک در په در شریږي چې نن فیصله ورکړه شوه چې په دغه پوندې یو کل قید وخوته او هغه ښه د سزو سره بیا د یخ د دغه نیولې د دغه سازو پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په مشوره په کوهاټ کې یوه نوسته اعلان شوه یوه درنه اعلان شوه چې پارین په کوهاټ کې درنه وه په هغه درنه کې د میش ډېر مخکشه مشر قدرمن عبدالله ننګیال شفیع ترین او ورسره د میش احمد عباس او دغه سره کې ملګري وي او په درنه کې نوست وي نور ملګري ور روان وي چې د دغه غونډهګرد ریاستي ادارې په خوله پوند دی پولیس وریا کرک ډاون وکړو او عبدالله ننګیال ورسره دا ملګري دا یوولل په هغه ټیم داسې چرخ نه دی شوي چې دی نسي ډایرکټ یې مجسټریټ ته پیش کوي او مجسټریټ یې جیل ته لږي داسې چرخ نه دی شوي ملګري یې پکې زاغون سره کلیر یي خو یو څوک یې بیا ښځه توس نه دا درخواست کو چې د زړه په خوښي نه ور وویستی ولایت شاه دا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران دا خلک ولې نه پرېږدي معامله په سره ونه دو جګړه په سره ونه دو واضح جامې دي غون خال ته معلومه دو نن میش پر دغه وطن کښې به مینه نه مني دمکې نه غواړي میش پر دغه وطن کښې دهشتګردي نه مني میش په دغه وطن کښې امن غواړي میش په دغه وطن کښې ژوند غواړي میش په دغه وطن کښې خلک ته روزګار غواړي میش په دغه وطن کښې د دغې پنجابیونو سره برابري غواړي دا خلک وایي چې په دغه وطن کښې دمکې وي په دغه وطن کښې طالب وي په دغه وطن کښې د خلک سري نه کټ کېږي په دغه وطن کښې د میشتوس د خواندې ماندې پالکیو لویږي د میشتوس بچونو یتیمون کېږي د میشتوس خواندې ماندې وبېرېږي دا میش نه مني جګړه پر دغه شیدو سره یوه اړخ ته دا میشتوس کنډو کوي بل اړخ ته دا مظلوم خلک دا د ژغورنې غورځنګ خلک زون ته قوم ته ژوند غواړي ویس بم دھماکے نہ منظور یہ بم دھماکے نہ منظور چیک پوسٹ پہ گالی نہ منظور ریاستی غنڈہ گردی نہ منظور ویس بل سوچ وکستی دا میش د دغه معاملاتو پارین چې میشتوس په وطن په مینه ورېدل پارین میشتوس په وطن کښې چې مالی کټ کېدی پارین میشتوس په وطن کښې چې د پنجاب نوی خلک راوړه میشتوس په وطن کښې داسې شو کوو بیا ورته نیوته وشوله چې دا خلک دا بربریان دي دا دهشتګرد دي دا خلک لولوي دا خلک وري طالب معنا پښتین معنا دهشتګرد بیا په هغه باندې د ګټې کړې بیا سابو دهشتګرد دا ثبوت نیوته دا وشوله چې دا رقم خال دی نن چې میش دا نه غواړي دی وایي چې نه دا شی سیسټم ووي پارین چې دا حالات په میش ته راتل په هغه باندې پښتین قوم خاموش و دا میش زغمل دغه خلاف میش غږ نه کو دا کیسه په میش کې ولیدله قوم ویښ شو قوم بې عزته کېده بیا ټیک ټاک خیریات و بیا څوک نه شول وړل بیا میش غدرون نه وي بیا میش د رایې جنټون نه وي بیا میش سره د انډیا سلوس نه و چې نن میش د خپلې د تورسرې د سار پړکای بچت کول غواړي نن میش د چا خال ښه شوي نن میش غدرون ښه شوي نن په میش کې چې نیول ښه شي دا میش ورته وایي چې پښتین قوم ویس فیصله کړې دو میش ویس د ژوند په تراولې په طریقه کار پیږي پر دغه ریاست کې پر دغه پاکستان کښې میش د برابرۍ په بنیاد که څوک برداشت کوای شي که نه وي د تو د مو لیارې ډېرې زیاتې سره معلومې دي یوه په منځ کې د مسلمانۍ رشته شته خو دا رشته د موسی او د په منځ کې ښه شته
دا رشته د مویران په منځ کې خشته دا د ډېره خلکو په منځ کې خشته نوره تو ژبه بدله دو تو تاریخ بدل دی تو عاشق بدل دی کلتور د بدل دی زه بدل یم پر دغه وطن چې که تو ګزاره سره کی د انصاف په بنیاد وکي د برابرۍ په بنیاد وکي خو چې بیا نه کې چې بیا د ثبوت هغه کسان نه وي چې دا خصلونه شوی و که پر دغه لیول موږ څوک غوړي ټیک که نه وي کور د ودان موږ خپله یاره ته خوشحاله د نه علاوه ملګري یو پیغام موږ درکول غواړي مشر منظور پښتین بس دا احتجاج نه لږ مخکې خسره پره بتاوي پر دغه وطن کښې دغه خال کې لشکي داسې ارادې په بل طرف کړی دي د ویایي چې دا خلک ته موږ لشکي ورټینګه کي دا خلک موږ یوسي دا خلک موږ مړ ګوټ کي یو دال یار پرېږدي یو دې په موږ باندې دا غږ کړل پرېږدي ملګري قومي اتحاد قومي یووالی دا شی د میشتو په ماخذ کې دا وحدت دا د دغ دشمن د ملې متول دي میشتو دا اتفاق دغه شی برقرار لري که نه لري میشتو د کوم د وطن د ستونزې د مسئلې د لر کولو دپاره که جلر سي دا جلو میشتو برداشت کوي که نه برداشت کوي که په دغه منځ کې څوک میش مړوي دا ګولې ته میشتو سینه مخته کوي که نه مخته کوي چې بیا د آب بهدوري د دغه خال کې وي بیا دا هم برکي زه درکوو پاکستانه ریاسته بدماشه ترمخیه لوسته ازود کانگرس فیصله کړی دو دا په جنینه کې چارې ته نشه انشاءالله د توت کلو ختم شي تو ګلې ختم وشي خو دا ملګري لو سینو ختم نشي د سینې ختم ونشي ویس کوم یو فیصله کړی دو انشاءالله مشر منظور پښتین کېدای شي نن د لوی درنه اعلان وکړو ملګریو دغه شی بزدوري کو کا په پېښور کو کا په کوهاټ کو کېدای شي په باندې خطر ته وکړي دا درنه خو میشتو کامیابوي انشاءالله ډېره مننه کورم ودان د خپلې خبرې په د یوه ټپه درنه ختموو یعنې چې پر ازوم جنان نشوې چې پر ازوم جنان نشوې په کور مې نه دي د مینار سپین مړمندینه ډېره مننه دا احتجاج په دغه ځای ختم ور ملګري ته اجازات دی چې کله ښه ژادر ولیکي دا ټاپې په شکل کښې ادارې ډېر لوی خلک پیلوټ دی د ټاپې په شکل کښې دا یو پیغام موږ ورکوي دغه ریاست ته د دې پالیسۍ ته په دا ټپه کښې ده د د زړه په غوږي نه سوچ په وکړو چې پر ازوم جنان نشوې چې پر ازوم جنان نکړې په کور مې نه دي د مینا سپین مړمندینه جنرال کرنل دهشتگرد جنرال کرنل دهشتگرد مجمع دهشتگرد دهشتگرد پورا کا پورا دهشتگرد بہت پولیس دهشتگرد بہت پولیس دهشتگرد بر افغان لارا پر منظور پشتی زندہ باد منظور پشتی زندہ باد